ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپو یم. د غم په یو دعا کې موجود یم او غم چې کوم دی هغه ډېر زیات پیژنګلو دی د دغه 400 یوه ستره هستي الحاج عبدالحکیم صاحب چې یقینا د هغه په سیاست خبرې وکړو، په خدمت یې خبرې وکړو او خو بیا په کاروبار خبرې وکړو. کاروبار هم هغه کاروبار چې ډېر نازک کاروبار، هغه د میډیسن کاروبار. تاسو په دې 400 کې په دې پښتونخوا کې مونږ ډېر وکتل چې دا میډیسن جوړیږي او اکثر د ناششتې نه جوړیږي او هغه میډیسن چې هغه ډېر زیات قیمت لري. حکیم اینکو دله د 400 نه، د مردان نه، د اعتماد په وجه باندې، د مومندو نه، باجوړ نه، شب قدر نه خلک تر اوسه راځي، خو بنیاد یې چا ایښودلو هغه نن د دغه دنیا نه رخصت شوي او نن یې دویمه ورځ ده. خو دغه جنازې د هغې حل وې چې په دغه جنازو کې په زرګو خلکو ګډون کړو. الحاج عبدالحکیم صاحب د جماعت اسلامي ضلعي امیر پاتې شوی دی. هغه ټیم کې چې په 400 کې د جماعت اسلامي نوم اخیستل یا د هغې بنیاد په هغې کې باني کې راځي چې باني کارکونو او ډېر زیات محنت یې کړو. دا نن چې کم ورکر دی یا کم خلک دي نو په هغې کې د حاجي صاحب یو ډېر مهم رول و. کاروبار سره سره سیاست پې کو، لکه نن سبا چې څنګه جسیم عمرزی کوي چې د الخدمت فاونډیشن صدر، دغه شانتي جماعت اسلامي کې مختلف دغه کې عقدې ورسره پاتې. نو د سیاست نه بالاتر ځکه چې دغه دکان ته نومې طبقه ورځي او نن دغه کاروبار په 400 کې زیات هم شو، خلک دوی ته ګوري. خو چې وی الله د چا بله کړي نو هغه د الحاج عبدالحکیم صاحب خدای پاک بله کړې وه او وجه دا وه چې ډېر په اخلاص سره لږه ګټه یې کوله، تله یې کوله، خو څیز یې اورجنل خرڅو. زموږ په دې معاشره کې پرون موږ په یو دکان ته لاړو، لږه شان سودا م کوله، وي د دې 800 روپۍ دي. نو ما ورته ویل لکه 800 واله خو دا مال اورجنل څیز راکه. نو موږ چې بیا پوه شو چې څیز هم اورجنل نه دی او 800 روپۍ ملي، نو بل دکان ته رالو د یو څیز قیمت چې کوم دی نو 800 روپۍ و. نو حکیم اینکو کې نه چې څوک د یوسي نو هغه ډېر په اعتماد سره. نو حاجي صاحب تر اخري وخته پورې زموږ دغه خواهش و چې زه کښېنم د هغه سره خبرې وکړم د هغه د ژوند باره کې. هغه سره یو اکیډمي وه 400 په ماضي کې څه پاتې شوي څه تېر شوي، په دې کې به ماله حاجي صاحب ټایم راکو. خو اخري وخت کې چې کوم دی نو هغوی بیا خبرې لګې پالج پې اټیک کړی او بیا خبرې نه شو کولی. بیا یو ورځ یې د بي بي سیدې سره دوی په سیکل کې را روان کړی دی او بس زه وایم ودرېږم خو بیا مو نه درېدم. نو لکه ارمان دا دی چې نن د دویمه ورځ ده، خو دا 2 ورځې دا سوچونه کوم چې حاجي صاحب سره په د اخري وختونو کې میله ونه شوم، خبرې اترې مې ونه کړې. بهرحال هغه خپل چې کم خدماتو زه بچو ته نه اچوم، بچو کې ما کوالټۍ شته، خو هغه چې خپل کم د خلکو سره غم خادی کړی یا کم خدمت یې کړی نو هغه دغه جنازه کې چې هغه نه و، خو جنازه ډېره تاریخي جنازه او غټه جنازه په عمرزو کې وشوله. دا پې زما یو څو خبرې کول غوښتل، د هغه په شخصیت باندې ډېر زیات بحث کېږي، خو خواهش مې و چې دغه داړه د بړا صوبه سمه، ځکه چې دا 2 ورځې ما په دې سوچونه کول چې ما حاجي صاحب سره اخري وختونو کې ولې خبرې وکړئ او مشر را سره ناست دی او مشر ته مې بار دکان ته برالم ما یاره ټیم کېنم داسې هغسې. خو دونه خوش اخلاقه او چې لاس پې درکو نو ته به یې داسې دغه کړې چې ته به وایې چې یاره ته غټ سړی او هغه ډېر وړوکی دی. نو عجز طبیعت انسان، غرور تکبر پکې نو. دکان کې چې هم ناست و نو ډېر خلکه د دغه دکان نه داسې ځي چې پیسې نه وي نو اتلي دي، یا بله ورځ زه رالم دکان ته یو کس و سپلی نه وې، 15 ماشومان وو چې د 2 میاشتو نه هغوی چپړې نه وي لیدلې او د غنو دا دغه کړو. نو دا جسیم صاحب و او ورته مې دوی له چپړې اخیستل دي، ورشه هغه پلانکي دکان نه راواله. نو دا داسې خلک دي چې خدای پې خو آباده کړې ده، نو الله سره هر وخت تجارت کوي. او اوس دې نه مخکې سراج الحق صاحب راغلو، هغه سره یو بیل تعلق و، داسې قاضي حسین احمد صاحب ادې ډېرې ته راغلی دی. د جماعت اسلامي چې څومره غټ مشران تیر شوي دي
نو هغه الخاج عبدالحکیم صاحب له په ژوند راغلی دي، هغه نه لاسنیوه کړې ده، هغه بیا مخکې تللی دي. جسیم صاحب ډېر خلک په دغه جنازه کې دغه شو، حاجي صاحب باره کې یو څو خبرې راسره شریکې کړي او مشران چې کوم رالل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه الف خان ور ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو نن دا پروګرام کوئ. نن زما والد صاحب پرون وفات شوي او ډېر په ګڼ تعداد سره او ډېر په اتفاق سره خلک راغلي وو. الله تعالی د دې ټولو خلکو لره هم په دې دنیا د دې بدلې ورکړي او هم په هغه دنیا چې کوم مینې اظهار یې پرون کړی او زما د والد صاحب په دې جنازه کې شرکت کړی، دا یقینا د زموږ دپاره لکه د فخر خبره هم ده او د شکر خبره هم ده چې الله تعالی زموږ والد صاحب په جنازه کې دا نه ډېر خلک رالل او هغوی دعاګانې وکړې، په دې جنازه کې شریک شو. زما دا امید دی انشاءالله چې د دعاګانو په وجه باندې به الله تعالی زما والد صاحب بخي، د هغوی درجات په بلند کوي. والد صاحب خو څنګه چې تاسو زما خبره وکړه، زه دا یم چې یاره د والد صاحب خو یو خپل رول دی د خپل بچو دپاره، د خپل خاندان دپاره. نو الحمدلله څونه چې مونږ لکه دا ژوند تیر کړ او د ماشوموالي نه تر اوسه پورې هغوی مونږ ته هره لمحه د قرآن او د سنت سره د نزدېکت خبره کړې ده، د مونږ د پابندۍ خبره یې کړې ده، د خلکو سره د ښېګړې خبره یې کړې ده، په خپل کاروبار کې او په داسې معاملاتو کې د حلال او د حرام تمیز یې راته ښوولی دي. او دا یې ویلي چې یاره په دې وطن کې چې سړی اوسېږي او دا کلمې ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د دې نه نفاذ دپاره عملي کوشش هم ډېر ضروري دی او پکار دی چې مونږ په دې معاشره کې د دې تبدیلۍ دپاره کوشش وکړو. نو زه دا وایم چې یاره زما والد صاحب په څو طرفونو باندې که هغه سیاسي لحاظ سره وی، که مذهبي لحاظ سره وی، کاروباري لحاظ سره وی، او په هر حوالې سره مطلب یوازې زموږ دپاره نه د ټول علاقې دپاره هغه یو نمونه، ځکه چې کوم مشران کوم ځوانان موږ سره ملاویږي نو ډېر ښه تاثرات او په پیش شا باندې چې موږ کوم خبرې بیا اورو نو ډېر ښه تاثرات وي. صحیح کتونکو بیا به انشاءالله باز کو سبا دریم هم ده، ډېر خلک ځي راځي دغه ځای ته. خو الخاج عبدالحکیم صاحب په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ګوره کاروبار کې هغه ځان له ګټه کړې ده، کور بچو باندې تعلیمونه کړي دي، هر څه کړي، خو کاروبار یې داسې کړی دی چې ما تاسو ته ووایي چې دا ډېر نازک کاروبار دی. دا ډېر غریبه طبقه چیلۍ خرڅه کړې، ګډ خرڅه کړې، قرض کړې، د وی له راشي د 1000 2000 او دکاندار ولا د یو په ځای بل ورکي، د بل په ځای بل ورکي. زه خو خپل ځاني حکیم اڼکو ته راځم نو حاجي صاحب سره هم دغه شانتې به م ورسره خنداګانې مې ورسره کړي دي، ناسته مې ورسره کړې ده الحمدلله د دې مشر په وجه باندې، او کاروبار یې کړی دی. خو نن هغه کاروبار باندې باس کېږي. ښه وي د دغه کاروبار لیجنټ و، د دغه کاروبار چې کوم دی نو باني و. دا ډېر عجیبه شان خبره ده په 400 کې د میډیسن کاروبار چې نن سبا ډېر دی. حاجي صاحب دا یو خبرې تصدیق به مې کړې چې تر اخري وخته پورې چې ما یې کینم به یو څو خبرې به سره. بالکل الف خان بھائی الله دې خوشحاله کړه، ډېره مهرباني. او تاسو بار بار دا ویلو خو هغه به موقع داسې وه چې کله به زه دوکان کې وم او کله به بیا تاسو روزګار نه وی او کله به مې د حاجي صاحب مسله وه هسپتال یا یو څه بل څه، نو د هغې د وجې به زه وایم چې دا د الله ته به دا منظور نه وه زمونږ او ستاسو دا ملاقات د حاجي سره مې. نو زه وایم چې همدغه وجه به وه چې زه خو همدغه بیا وایم چې الله ته منظوره نه وه، ګینې تاسو څو ځله دا خواهش وکړې او ما ترې هم وې، خو بس هغه موقع به جوړه نه شوه، نو د هغې د وجې دا ملاقات پاتې شو. ګرانو کتونکو په خپلو دعاګانو کې ساتئ. هغه یو اساسه وه، یو پبلک فیګر و، د بچو خپله مینه، خو بچي یې ارماني په دې نه دي چې خدمت یې ښه کړی دی. ما کتلی دي د خپل پلار یې چې کم تربیت ورکړو نو داسې خدمت یې کړی دی او دا ګڼي چې نن موږ څه یو نو دغه پلار په وجه یو، خو زموږ د عمرزو دپاره او د علاقې دپاره هم ډېر زیات خدمات دي او الله پاک به له هغه صله ورکړله. داسې تاریخي جنازه چې دا په تصور کې نه وه په عمرزو په دغه کې چې او بل د شپې ټیم و، ډېر خلک داسې رونه رسېدل خو چېرې دروازې به داسې پرچار ډېر شوي نو چې څوک خبر شوي دي موږ پکې خپله شریک شوي نو، خو موږ هغه جنازه وکتله، موږ په دې پیج باندې شته دی، موږ شیر کړې ده. نو دعاګانو اپیل درنه موږ کوو. ډېره مننه، خوشحاله اوسه، الله دې دوی له صبر ورکړي.